الله الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. د اجرا په سلسله کې د مرکب او په مرکب بیا په مرکب اضافي کې د مضاف قواعد شروع. نو نننی سبق زمونږ داري چې کله یو اسم نکره وي او هغه مضاف واقع شي او د هغې دپاره مضاف الیه لفظ د کلو وي، یعنی کلو د نکرې نه بعد ذکر شي نو نکره به مضاف شي او کلو به مضاف الیه شي. د هغې مثال شو ذلو کل طلاب. نو ګوره ذلو نکره ده او کلو چې کوم دی د نکرې نه بعد کې ذکر شي نو کلو به مضاف الیه شي او ذلو به ورته مضاف شي او دا کلو خو لازم الاضافت نو دی به بیا کلو به بیا مضاف شي طلابین ته. نو ګوره طلابین مضاف الیه د پاره ده کلو مضاف سره د مضاف الیه خپل نه دا به بیا مضاف الیه شي د پاره ده ذلو. نو دا ذلو مضاف او دا مضاف الیه مل کله ورته څه شي دا به مضاف الیه شي. نو مضاف په سره مضاف الیه خپل نه دا مرکب اضافي جوړ شي، مرکب اضافي. نو قاعده دلته دا شو چې کله کلو بعد نکرین ذکر شي نکره به مضاف او کلو ورته مضاف الیه جوړیږي. دلته به یو قاعده بل یاد کی مونږ ابتدا کې ویلیو چې اکثر تور باندې ترجمه د مضاف الیه نه کیږي، خو کله کله ترجمه د مضاف ته طرف نه کیږي. نو هغه کې یو صورت دام دی چې کله کلو مضاف شي کنه نو ترجمه به کوم طرف کیږي، بیا د مضاف طرف نه کیږي. لکه مثال به تور مونږ وای کنه کل طلابین نو دلته ترجمه د مضاف طرف نه کیږي، ټول طالبان، هر طالب. پوه شو دی باندې. دویم قاعده نن دا ده چې کله دوا یا درې نکری وي او د هغې نه بعد کې معرفه راشي. څه قاعده ده چې دوا یا درې نکری وي او د هغې نه بعد کې معرفه راشي نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. لکه ګوره ورته کتاب ابن خالدین، کتاب ابن خالدین. ګوره ورته نو دا کتاب څه شي ده دا نکره ده کنه او ابن هم څه شي ده دا هم نکره ده او دا خالدین څه ده علم دی نو دا معرفه ده. نو یو معرفه ذکر شوی پس ته څه نه د دوو نکرونه نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. کتاب مضاف، ابن مضاف الیه، بیا مضاف او دا د دې لپاره مضاف الیه. نو مضاف سره مضاف الیه خپل نه دا ټول به بیا په یو ځای باندې مضاف الیه شي د لپاره د څه شي د کتاب. نو دا مرکب اضافي شي. نو دویم قاعده سره په مضاف کې چې د دوه نکرې یا د دریو نکرونه بعد کې معرفه راشي نو دا مرکبي اضافي جوړیږي. بل قاعده دا ده چې کله د نکرې نه بعد فعل ذکر شي یا حرف ذکر شي. قاعده داسې ده چې د نکرې نه بعد کې فعل ذکر شي یا حرف ذکر شي خو په دغه عبارت زمونږ کې دا فعل او دا حرف چې دی نو د معنا مراد نه وي بلکې د لفظ نه لفظ مراد شي، مسما د دې څه شي مراد شي چې کوم ته مراد اللفظ ویل کېږي، یعنی لفظ مراد هو معنا مراد نه هو. لکه دا غي مثال دی عملو فی واضح. نو ګور عمل نکره ده کنه او فی لفظ دلته ذکر دی دا حرف خو دلته د فی معنا مراد نه ده، فی معنا مراد ظرفیه دلته مراد نه دی بلکې مراد اللفظ دی. دا لفظ دی مونږالو نو معنا بس شي چې عملو فی واضح یعنی د فی عمل څه دی واضح دی، د فی عمل څه دی واضح دی. نو دې کې به ترکیب څنګه کوو ګورو ته دا نکره ده نکرې نه بعد حرف راغی شاباس نو دا حرف مضاف الیه شي د پاره دی عمل مضاف. نو ګورو ته عمل دا مضاف شو او دا فی ورته شي شو دا مضاف الیه شو. نو ګور دا نکرې نه بعد چې کله حرف راشي خو د حرف نه مراد لفظي ها نو دا مضاف الیه شو. نو مضاف سره مضاف الیه خپل نه دا مبتدا شو. د څه شي شو واضح اسم فاعل دی کنه اسم فاعل. نو دی کې هو ضمیر مستتر دغه ورته فاعل شو. نو ګوره دا واضح اسم فاعل سره د دې ضمیر مستتر نه غول فاعل شو. دا شبه جمله شو. څه شو شبه جمله شو. نو دغه شی دا فعل دا اسم فاعل سره د سنه د هو ضمیر نه، اسم فاعل سره د هو ضمیر نه دا څه شو دا خبر د پاره د مبتدا شو او مبتدا سره د خبر خپل نه جمله اسمیه خبریه شو. نو دا په مضاف کې قواعد شو. بس